بدقسمتي دا زموږ تحصیل ناظم چې وه د سپربانډۍ و د منګوري سړی نه و ماته د منګوري د منډیانو پته نه وه ډي سي راغی ټي ایم او راغی اے سي راغی کمیشنر راغی ته وایي چې دا د پاکستان او د کشمیر جنګ دی په خلکو باندې ټیکټرې وچلېدلی شوې په دې کې ماته په یو ځای کې د ټي ایم اے دستخط وکړ سرکاري سړي په دې کې ماته یو ځای دستخط وکړ دا په دې کې طریق اول چې دی هغه تحصیل ناظم اکرام خان دی دی راغلی څلورو کالو لري دې خلکو له دېرشو کالو منډۍ اجازت لري خو راغلی څلورو کالو لري او ته د خلکو سره 50 کاله او 40 کاله اګریمنټ کوې او پابندي هم لګوې چې د بلې منډۍ به اجازت نه وي بل به دا نه وي 60-70 کروڑ روپۍ د خلکو جایدادونه تباه او برباد شو په هغه ځای باندې اډه جوړه شوه انشاءالله تعالی زما د الله په ذات یقین دی چې ډېر زر به اف آی اے والا نیب والا دا به راځي په دې باندې به تحقیقات کوي News.com مینوالو السلام علیکم کتونکو په یو نوي پروګرام کې نن د شاهد علي خان سره کوم چې تحصیل اپوزیشن لیډر و په تحصیل بابوزۍ کې او د شاهد علي یونین کونسل تحصیل ناظم دی هغه ټینیور خو ختم شو خو که تاسو خیال یو څو ورځونه بلکې یو څو میاشتو نه یو تنازعه را روان ده د سبزۍ منډۍ په حوالې سره په هغه کې د دوی یو ډېر اهم رول پلی کړی و او څونه وخت چې دا مذاکرات کامیاب شي په هغوی کې دوی وزیر اعلی لتلي وو او د دې چې کوم اړتیانو د هغوی سره ملاقات کړی نن د هغې په بیکګراونډ چې کوم انفارمیشن دی د منډۍ کې چا خپل مفادات واخیستل چا د ایشو دونه چوته کړه او د ایشو بیسیکل دیسي شی د منډۍ د ایشو مین دیسیز او په دې کې دا دونه روړې ولې اټکولی کېږي او دا دونه تنازعه شوه په هغې حوالې سره به نن د اپوزیشن لیډر سره به خبرې کوو چونکې دوی به هغه هاوس کې ناست وو دوی به 2016 کې چې کله دا واقعه دا سبزي منډۍ مخې ته راله نو هغه وخت کې هم دوی اواز پورته کړی او چې کوم ویډیوز وي هغه په مختلف سوشل میډیا پیجونو باندې هم راغلي نو دوی نه په هغې حوالې سره نن تپوس کوو چې هغه کم صحیح حقایق دي هغه د خلکو مخې ته راشي او خلک په خپله فیصله وکړي چې کم څه ټیک و کم څه غلط و ټول نه مخکې خو تاسو ته هرکلی وایو تاسو موږ ته وخت راکړو سرداره ته ووایه چې په 2016 کې دا ایشو راله او بیا په 2019 کې دا بالکل پیک ته ورسېده ناربازیانې پکې هم وشولې خو چې کله دا ایشو راتله نو اول په هاوس کې به دې باندې څه بحث کېدو هغه وخت تاسو پاڅېدلي وئ نو دې نوبت دا دومره ولې جوړ شو هغه هاوس کې دا مسله ولې نه حل نه شوه بسم الله الرحمن الرحیم اول خو سوات نیوز ډېره شکریه دا کوم موږ ټیم راکړو زمونږ 2015 کې چې کله بلدیاتي الیکشن وشو په هغې کې موږ د قوم سره واده کړي وه چې کوم د قوم خبره یې هغه به موږ په هاوس کې کوو ځکه زمونږ نور څه کار نه و خو زمونږ د یونین کونسل څه مسلې دي زمونږ حق دا جوړېدو چې هغه موږ په تحصیل بابوزۍ کې موږ هغه هایلایټ کړو هغه وکړو بل دویمه خبره دا کومه چې زمونږ تحصیل بابوزۍ کوم ټي ایم اے چې ده دا په پوره کې بي کې د ټول نه غټه ټي ایم اے ده او مالداره ټي ایم اے ده مالداره ټي ایم اے ده خو بس بدقسمتۍ نه په دې باندې داسې څوک مشر نه راغلی چې هغه د دې خاورې او د دې ټي ایم اے په صحیح طریقه په صحیح معنو باندې د دې خیال وساتي بدقسمتي دا وشوه چې دا یو لیټر راغلی و 2015 نه مخکې چې یاره منډۍ شفټ کول غواړي دویم منډۍ پروپوزل هم راغلی و پای کې دا پوره پروسس شوی و د اکرام ناظم صاحب دا خبره کوي چې یاره دا ماله تیار یو شی راغلی و منډۍ سلیکټ شوي و وډیګرام ته خو صرف په هغه وخت کې په هاوس کې مونږ دا خبره وکړه چې ناظم صاحب دا هاوس منتخب شوی د دې لپاره دی چې دلته تا ته څه مسله هغه دې هاوس ته راوړي نو ستا د سر نه به مو به واوړي او ته به بیا سبا په خبره کولی شي چې یار دا ما په هاوس کې راوړو بدقسمتي دا وشوه چې زمونږ د چې کله دا ایشو جوړه شوه ټولو منډیانو والا رالو ټي ایم اے ته زموږ خلاف هم بھرپور مظاهره وکړه په هغه وخت کې د ټي ایم اے خلاف هم وکړه نو ما ناظم صاحب ته وویل ما ستا کرسۍ که هر څنګه ده دا زموږ د ټولو عزت دی د دې به مونږ خیال ساتو د دې ډیفنس به کوو خلک ما کېنول هاوس ته مې راوستل ناظم صاحب سره مې کېنول د هغوی یو دا مطالبه وه چې یاره تاسو چې دا کم کار کوئ مونږ په اعتماد کې والئ زموږ غریب خلک په اعتماد کې والئ بدقسمتۍ نه دا زموږ هاوس کې د اکرام ناظم صاحب دا د سره راوړی نه دا یو پروپوزل د وډیګرام د منډۍ بل دا چې په هاوس کې په دې باندې سره ډسکشن نه دی شوی د ده سره یو ناظم ملګری و د وډیګرام ته تحصیل کونسلر و په هغه وخت کې زموږ ملګری و عبدالکریم خان نور د ده سره په هاوس کې میجارټي نه وه نو دی ونې نان ولګېدو دا کوم اګریمنټ چې شوی دی په دې باندې دا نه هاوس ته راوړلی شوی دی نه په دې باندې بحث شوی دی بالکل دا هاوس ته هم نه دی راوړی شوی په دې باندې بحث هم نه دی شوی په دې کې سرکاري د یو سړي په دې کې دستخط نشتي په دې کې د ټي ایم او دستخط نشتي په دې کې د ار ټي او دستخط نشتي په دې کې د هاوس دستخط نشتي په دې کې صرف او صرف دا دغه 115 کسانو په مشاورت باندې دی ورسره پارټنر و
د هغې په بنیاد باندې دا یو شی نو کله چې داسې قسم اګریمنټ کېږي یو پارټۍ له ته ځای علي نو پکار ده چې هغه پارټي په اعتماد کې واغستی شي نو دا سبزی منډی والا چې کوم دوی احتجاج کوي هغه وخت دوی په اعتماد کې نه واغستی شي بالکل نو دوی په 2016 کې هم احتجاج کړی په 17 کې هم کړی په 2018 کې هم کړی دی خو دا ډېر غریب طبقې والا خلکو او میجارټي وو ورسره مین خبره دا وه مونږ د وړیګرام مخالفت نه کوو خو دې خلکو سره میجارټي وه کوم چې مزدور کوم چې سهار په ملابانګ راپاسي دې خلکو سره زیاتر مزدوران دي ګاډو والي دي د یو کریټ هم رضی ځانه په دې منډی کې نیولی دی هغه خلک په اعتماد کې نه واغستی شي او په دې کې یو تن داسې نشته چې هغه په دې کې راغلی وه په اعتماد ناظم صاحب دا راته هم ووایه چې دوی دا هم تنقید کوي چې یاره هغه ځای ډېر زیات کم دی زموږ سره اړتیا زیات دی حقیقت دی مونږ چې کله مظاهرې کور کړې نو هغوی سره خلک زیات و نو هغه وخت کې دی تحصیل ناظم هم د دغه ځای ویزټ نه و کړی چې یاره دا خو ځای تنګ دی دا خو سلباسه 200 اړتیان دي دا به په کم ځای کې ځای کېږي اصل کې بدقسمتي دا د زموږ تحصیل ناظم چې و د سپلبانډی و د منګوري سړی نه و اته د منګوري د منډیانو پته نه و دا خلکو سهار په تهجدو په ټایم کې راوځي او د شپږ 7 بجو ته دوی خپل بولیانې مولیانې کمپلیټ کړي زیم کم او بل دا خبره د دې ناظم صاحب یو ورځ دا تکلیف نه کړی چې دې منډی ته راغلی زړې منډی ته او دې خلکو سره ناست وی د دوی خبرې اورېدلی بیا ټیک و بیا موږ مرسته کوله بدقسمتي دا وشو چې هغه د غریبانان خلک بالکل اګنور کړو او هغه په سر باندې بره کم یو دغه ځوړند و چې خامخا دا یو کار کوي ناظم صاحب دا راته هم ووایه چې کله اډه شفټ کېده نو هغې یې ځمکه واغسته باقاعده د ټي ایم ای سره هغه ځمکه راله هغوی هلته بیا هغه چاردیواري او سیټینګ جوړ کړو د هغې نه بعد یې اډه شفټ کړه نو څومره زیات انکم چې و هغه ټي ایم ای ته راغی نو په دې دوی داسې نه شوه کولی چې دوی خپله ځمکه اغستی ګورنمنټ ته یې ویلې ورته ځمکه ورکړې دوی خپله آبادي کړې د هغې نه پس دوی قراندازي کړې وې زه د لاولې ورځې نه زما ټول زما سره ویډیو پراته دي ما هم دغه خبره کوله چې څنګه تاسو اډې له ځای واغستو مهرباني وکړئ داسې منډۍ له ځای والی پای کې هغه به سرکاري منډۍ کم از کم 3-4 کروڑ روپۍ د میاشتې انکم به ټي ایم ای ته راځي نو پای کې به د خلکو دا دغه هم دی چې یاره دا ټیک دی او دا ټیک نه دی هغه خلک به ټول هغې ته جوړ سرکاري منډۍ ته ټولو جوړ دي چونکې دا یو پرایویټ منډۍ وه دا اصل کې پرایویټ منډۍ ته دا خلک چې دا هغې ته جوړ نه د دې لاس دا شو دویمه خبره دا چې دا کریډټ بار بار ناظم صاحب انټرویو زه ګورم چې یاره ما په خپل ټینور کې اډه شفټ کړه د دام غلطه خبره ده څنګه چې اډه 2013 کې د منډۍ خبر راغلی و چې د اډې راغلي و هغې له ځای اخیستی شوی سیکشن 4 لګېدلی و هغه ځای وشو 60-70 کروڑ روپۍ د خلکو جایدادونه تباه او برباد شو په هغه ځای باندې اډه جوړه شوه اوس بدقسمتي دا ده چې اډه خو واغوښته هغه سرکاري ده اوس په زه په خپله ومنه په ار ټي او صاحب زموږ لګېدلی دی هغه د ناظم صاحب لایسنس ورکړی دی ډي کلاس لایسنس یې ورکړی د غټې اډې ګاونډي دله بلې اډې اجازت ورکړی په 27 اګست باندې د هغې افتتاح کړې ده کم 28 تاریخ زموږ ټینور پوره کېدو د هغې نه ورځ مخکې 2 ورځې مخکې دی تللی دی او د هغې اډې افتتاح کړې ده زه صرف دا سوال کوم چې دا دونه غټ ځای د دې اډې له دا دونه سرکاري ځای ونیوی شو په دې کې بیا ډي کلاس لایسنس ته څه ضرورت و دا کوسټري دا پلینکو چې په دغه ګاونډي اډه کې وردیږي نو دې مطلب خو دا شو چې تا د خپله زړه اډه چې دا کم چې د ټي ایم ای ده دا خو تا شړه کړه دا خلک به ټول هلته ځي او هلته به د هغه ځای نه به ګاډي چلوي نو دا هم د دې قوم سره زیاتی شوی دی او انشاءالله تعالی زما بھرپور کوشش دا دی چې په دې باندې اف آی والا نیب والا زما خپل دغه دا دی چې په دې ټوټل په دې 4 کاله کې کم کارونه شوي دي اولې ورځې نه دا یو غلط شی چلېدلی دی ناظم صاحب تاسو وایئ چې دا پرایویټ منډۍ ده پرایویټ څنګه ده ټي ایم ای ځي تحصیل ناظم ځي هغه افتتاح کوي او هغه بیا قراندازي کوي او بیا ورته اړتیا ځي ځای شفټ کوي دغه منډۍ بندوي نو څنګه پرایویټ دا زما سره جي یو اګریمنټ پروت دی دا به تاسو په خپل دغه وچلوئ په دې کې ما ته په یو ځای کې د ټي ایم ای دستخط وښایي سرکاري سړي په دې کې ما ته یو ځای دستخط وښایي دا په دې کې فریق اول چې دی هغه تحصیل ناظم اکرام خان دی دی راغلی 4 کالو دی د دې خلکو له 13 کالو منډۍ اجازت ورکوي مطلب دا اګریمنټ چې دی نو دا تحصیل ناظم نشي کولی بالکل دا هغه نشي کولی قانون کې دا به سرکاري سړی کوي دا به ټي ایم او کوي دا به ار ټي او کوي دا به سرکاري خلک ویزټ کوي دا به هغو هر څه کوي دا بدقسمتي دا شوي دا ون ان آل اونلی تحصیل ناظم په دې کې تاسو چې د ټي ایم او سره رابطه کوئ ځکه چې هغه د حکومت سړی خو هغه دی چې ټي ایم او ته دا ویل چې دا څیز خو اللیګل دی باقاعده طور باندې په دې موږ احتجاج هم کړی دی هغه په دې کې خپل تاسو وګورئ په دې کې هغه ساین نشتی په کار د ټي ایم او سره په دې کې دستخط وی د تحصیل له حواله سره د صرف ایډمنسټریشن دته په حواله شوی په ایډمنسټریشن د دا مطلب نه و چې بس دا ستا مرضي ده چې ته څه کې کوه ته خو راغلی 4 کال دی او ته د خلکو سره 50 کاله او 40 کاله اګریمنټ کې او پابندي هم لګې
چې د بلې منډۍ به اجازت نه وي بل به دا نه وي و چې دا کم خلک غریبانان په دې وډیګرام کې سفر شوي دي خلکو په کروڑو روپۍ هلته لګولي دي انویسټمنټ یې کړی دی یو منډۍ تقریبا 8 کروڑ 10 کروڑ روپۍ لګېدلي دي دا خلک به ټول راځي او په ده باندې به کیس کوي ځکه به په ده کیس کوي چې دا خلک دا جنګ چې جوړ شوی د دې بنیاد صرف او صرف دا اګریمنټ د دې بنیاد دا اګریمنټ دا راته وایي چې دا کم کسان نه ځي کم چې په زړه اډه کې پاتې شي دي سله پاسه سل اړتیان دي او د هغې سره سله پاسه 200 دا نور مزدورکار او دا خلک دی مخکې مې یو احتجاج شوی او بیا به کې تاسو کېناستئ هغه مسله حل شو هغه وخت کې به کم بنیادونو باندې حل شوي وه دا مسله چې اولنی کوم احتجاج کېدو اول که ستاسو یاد دی بنده کړه دا منډه بیا به سبا له باندې بیا حافظ د حکیم صاحب راغی او هغه څیز یې بند کړو او دغه یې کولو داسې چل شوی و چې کله دا بنده شوه که نه جي دومدقه خبره کوله چې دا خلک وډیګرام ته لاړ شي خلک نه تلو روډونو ته راووتو یوه هفته د مینګورې روډونه بند وو ډېر زیات پای کې زه لاړم په خپله سی ایم صاحب پسې زمونږ چیرمین صاحب پس د حکیم صاحب را سره و هغه لاړو او سی ایم صاحب کمیشنر صاحب ته فون وکړو یوه میاشت ټایم یې ورکړو او یو کمیشن یې مقرر کړو چې په هغه کمیشن کې د سوات ټریډ فیډریشن صدر چې دی عبدالرحیم صاحب هغه د هغې مشر شو په هغې کې هغه سره ADC شو تحصیلدار شو TMO شو دا ټول دا په کمیټۍ کې شامل شو هغه کمیټۍ چې کوم ریپورټ کمیشنر ته ښودی کمیشنر بالکل په هغه خلکو ته کېښودو نو خلک هغې ته نه ایګري کېدو هغه ډېر ښکلی هغه د دې وډیګرام د خلکو دپاره هم ډېر ښه و هغه دا و چې یاره په هغې کې ان اوټ جوړ شي د هغې خوا ته یو بله ځمکه وه چې دا پسې واغستلی شي او دا ځمکه TMA ته په حواله شي TMA به خلک راغونډ کړي او دې خلکو له به دغه ځایونه ورکړي چونکې هغه پارټیانې دې ته جوړې نه وي چې یاره مونږ خپل ځای ګاونډي ځای نه شو دې سره ایډجسټ کولی نو هغه ریجیکټ کړو د هغې د لاسه کمیشنر صاحب کوم چې د زمونږ د عبدالرحیم صدر صاحب په مشرۍ کې کمیشن مقرر شوی او د هغې ریپورټ ټیم منظر هم ته راشي ادیم خلکو ته وایي چې په هغې عمل ونه کړی شو چې په هغې عمل کړی شوی زما صرف یوه مطالبه وه چې تاسو دا خلک په طریقه رضا کوئ چې دا خلک ستاسو سره هر طرف ته ځي زما په هغې سره ابجکشن نشتی خو صرف دا وکئ چې ما ته دلته کندې مه کنئ ځکه دا غریب خلک دی تاسو د نوم په هغه ورځ خو زما له ډېر د افسوس خبره ده که زه وی دا به انشاءالله تعالی نه وشي DC راغی TMO راغی AC راغی کمیشنر راغی ته به چې دا د پاکستان او د کشمیر جنگ دی په خلکو باندې ټیکټرې وچلېدلی شوې د چا سره په صادرې خورې کړې چا د ټماټر پیاز پراته نو دا خو زمونږ دپاره د PTI د ورکر دپاره او د خان صاحب په منځ کې ځکه دا ورکرانو دا کمزوري طبقو مزدورکار طبقو چې تاسو ته ووټ درکړی تاسو زه په دې ګواه یم چې زه د پاکستان تحریک انصاف د ورکر په حیثیت باندې زه دا خبره کوم زه په دې ګواه یم مونږ له په 2013 کې په 2015 کې په 2018 کې دې خلکو ووټ راکړی کم دا غریب طبقې والا خلک چې دی ګاډو والا رشکو والا مزدور داسې مزدوران پکې ما لیدلي وو چې د دیاړۍ نه راغلي وو ووټ له راغلي وو خپله دیاړي پرې ښودي وه په هغه ورځ PTI پاکستان تحریک انصاف له ووټ ورکړی صحیح دا راته ووایي چې کله اوس ریسنټلی بیا د احتجاج وشو تاسو پکې کورټ ته لاړئ خوشخبري هم سنا وکړه نو تاسو څه ګڼئ څونه وخت کې به دا مسله ځای ته ورسي څونه وخت کې به یو نوي منډۍ جوړه شي انشاءالله تعالی زما اوس یقین دی الله پاک غټ رحم وکړو زموږ د بلدیات 28 تاریخ باندې دا ختم شو په دې کې یو غټه مافیا ناسته وه تاسو ته ما خبره وکړه کمیشنر صاحب سهار چې به راوتو د هغه په دفتر کې به دا کسان ناست وو هغوی په دې مجبوره کړی و چې د 28 تاریخ نه مخکې دا کندې وکنلی شي او دا مزدور خلک په زور باندې دې ځین لاړ شي زما یقین دی زه دا خبره بار کوم د دې غریبانو چې څنګه خوښوي زما خپل تجویز دا دی چې دوی له په مینګوره سیټي کې دننه منډۍ وکتلی شي او هغه منډۍ TMA ته حواله شي TMA له د هغې نه انکم راځي دا ټول خلک به انشاءالله هغې ته خوشحالی او هغې ته به په دغه باندې ځي بله دویمه خبره زه دا کوم دا د خلکو په ذهن کې نشتي کله چې وډیګرام منډۍ ته لاړو شفټ شو نو دا مینګوره سیټي کې په زرګاو ګاډو واله دي دا ګاډو واله به هلته ځي هغه ځینې به لوډینګ کوي سوزه کوي ډاینه به ډکوي واپس په مینګورې ته راوړي په ګیراج کې به یې خالي کوي بیا به هغې د 2-3 ګنټې کیني ګاډۍ به دې ډکوي نو د 4-5 ګنټې دا ځای شوې کم از کم 1200 روپۍ د په دې کرایه نه ولګېدې نو دې غریب چې ماښام شپږ 800 روپۍ پیدا کوي هغه لړېدنه ختم شوې دی بیا څه کوي دې غریب به فروټ ګران ورکوي نو زموږ په قوم باندې د هغې ګټه سر راځي نو د دې غریب د لاسه زموږ د قوم په دې باندې خرابېدو صحیح منډۍ حوالې سره به کمیشن به کله جوړېږي ځمکې به کله کتې کېږي ځکه چې دا ایشو کوس راچوده شوي ده نن نه د سبا به کوټ اډر لګي ځکه هغه هم مخالفین دي هغه هم کوشش کوي چې دا ځای سیل کړي او لکه دا خلک هلته شوي شي نو تاسو په دې کې څونه پر امید دی تر کومې پورې به دا کمیشن جوړ شي او دا ایشو به حل شي زه خو د الله پاک ډېر شکر ادا کوم یو طرف ته دا غریب خلک بل طرف ته انتظامیه کومه مافیا چې د هغه وه
هغه ډېر زیات ظلم کړی دی، ډېر زیات ظلم یې کړی دی. دا داسې نه وه پکار، دا ټول خلک یې راغونډ کړی وی، دا ټول خلکو سره زموږ خلک د عزت خلک دی، دې سره په عزت خبره کړې وی. نو انشاءالله تعالی دې ته به نه جوړېده. دویمه خبره د حکومت ته اډر د موږ د عدالت موږ مخکې ماتې اوس هم یو چې عدالت څه فیصله کوي په هغې باندې به انشاءالله تعالی ځو. خو زما یقین دی چې انشاءالله تعالی به د غریب په مفادو کې خبره کېږي او کوم چې د غریب د سوال عرش ته رسېدلی الله پاک قبول کړی دی، نو انشاءالله تعالی دا مسله به الله پاک زر کړي. سردار ته ووایې چې دا اډه نوي ځای ته شفټ شوه، تاسو که څه د غاړې د تلې بلا ایشوز دي پکې اوس هم لیټرینونو مسله ده پکې، د سټاف مسله ده پکې، څنګه چې تاسو یې بل ډي کلاس یې ورکړو. نو ما ته خو داسې ښکاري لکه دا تحصیل کونسل چې څونه فیصلې کړي دا اکثر ناکامه دي یا به ناکامۍ طرف ته روان دي. زمونږ جی په دې تحصیل کې خالد محمود ډاکټر صاحب هم شته، ډېر پوهه سړی دی، چې د مینګورې ډېر ښه ناظمان دي زموږ سره تحصیل کونسلران پاتې شوي دي. او په دې هاوس کې زموږ سره ناست وو، په دې کې زموږ د پي ټي آی ملګري مو، زموږ په دې کې نورو پارټیانو والا ملګري مو، او په دې خبره پوه دي. کم چې د اډې خبره ده یا د منډۍ خبره ده یا د میلې خبره ده، په ټي ایم ای باندې ټیکهدارانو قبضه وه. بدقسمتي دا د 400-500 د ټي ایم ای سټاف دی، 400-500 کسان. تاسو تیر شوي 4 کاله خپل د ټي ایم ای کارکردګي راوالی، کم چې به لاول پارک پټې کتلو، اډه به پټې کتله، میله به پټې کتله، هغه د ناظم صاحب ټولې ټیکې ختمې کړې. دا سټاف یې په هغې کې نولی و، کم از کم 60-70 لاک روپۍ میاشت دا تاوان تلی دی. کم سړی چې کلرک راغلی ټي ایم ای ته کلرک نه وشه، د هغه نه یې ډنډمار جوړ کړی دی، اډه کې وردولی دی، څوک یې په میلو کې وردولي دي، څوک یې په پارکونو کې وردولي دي. د په ټي ایم ای کې د هېڅ شی نه دی پرېښودی چې هغه د پرېښودی او د دې مینګورې د قوم دپاره هغه مسله د هغې د بهترۍ دپاره هغه شوي. که تاسو وګورئ په مینګورې کې ډېر ښکلي ښکلي سپاټونه دي د ټي ایم ای دي، په هغې ورته ما دا تجویز ورکړی چې بھائی څنګه دا پلازه ته جوړی، داسې پلازې پې جوړې کړه چې انکم ته ټي ایم ای له راځي، په کرایه باندې ورکړه چې انکم ته راځي. بدقسمتۍ نه ده ورکړي دي په کرایه باندې، خپل کسان یې پې کېنولي وو، د هغې باقاعده زموږ سره ویډیو هم شته چې هغې به کرایه هم د خپلې راغونډولې. نو دا یو مافیا ناسته وه، دا خلک یې په ضلالت باندې اچولی وو. ټول د ټي ایم ای سټاف یې هغه لګې لېږلی او څوک په میلو کې ناست وو، څوک په اډو کې ناست وو، څوک په پارکونو کې ناست وو. کوم چې د مرضي وو هغه یې کړي ده او د عوامو د مفادو په حواله سره د هېڅ کار نه دی کړی. بالکل زه په دې تاسو وایي جی لکه دا څونه کرپشن شوی دی یا بقول ستاسو، نو تاسو به د دې خلاف چېرته ځئ، څه به کوئ، څه ډاکومنټس څه خو به کوئ؟ ځکه چې زه صرف او صرف دا خبره کوم خورشید خان، زما یو مطالبه ده چې نیب والا، اف آی والا، انټي کرپشن والا راشي تحقیقات وکړي، ما به هم راوغواړي، زه به ورته څه کسان وښیم هغه به هم راوغواړي. د چا ضمیر ژوندی دی انشاءالله تعالی هغه به ټیک بیان ورکوي. زه نه د چا د کرسۍ نه یېرېږم، نه د چا د عهدې نه یېرېږم، زما د الله د ذات نه یېره ده. او ما ته چې دا کرسۍ میلاو شوې ده، دې غریب په سر میلاو شوې وه. ټیک ټاک خبرې مې کړي دي، په هاوس کې مې هم کړي، د هاوس نه بهر مې هم کړي. کوم چې د قوم مسله هغه ما هایلایټ کړې ده او مې ښودې ده. انشاءالله تعالی زما د الله په ذات یقین دی چې ډېر زر به اف آی والا، نیب والا دا به راځي، په دې باندې به تحقیقات کوي او زما سره باقاعده طور زما سره چې صحیح ده به هغو ته ښیم انشاءالله. ناظم صاحب دا راته ووایي چې ورکران هم ستاسو په تحصیل کونسل کې بیا هم چې په ډېر کم سیټونو باندې یو مخالف پارټۍ والا راغی تحصیل ناظم شو، نو په دې کې څه حقیقت دی؟ او کې ستاسو کمزوري وه، تاسو کې هغه اتفاق برابر نه و که نه دا فیصله د بل طرفه شوې؟ اصل کې موږ خو چې کله تحصیل ته وردېدو موږ خو د کور دروازه ډبولې ده، هغه ووټ راکړی. کله چې بیا منتخب شو پارټۍ په ما باندې اعتماد وکړو، ما له ټکټ راکړو، ټکټ چوب کې د الیکشن نه 2 ورځې یوه ورځ مخکې ما ته میلاو شو او په منځ کې 3 میاشتې ګیپ تېر شو. په هغه 3 میاشتو کې زموږ په خپله پارټۍ کې دی وردېږي، دی نه وردېږي، دی وردېږي. زموږ اصل کې هغه یو ایشو هم راله. دویم دا کار وشو چې د سوات چې څونه که ډسټرکټ ناظم دی که هغه تحصیل ناظم دی، دا شی و چې د آل پارټیز پای کې اے این پی، پاکستان مسلم لیگ، جماعت اسلامی، جماعت علما، قومي وطن پارټي، پیپل پارټي، دا ټول راغونډ شو او دو اتحاد وکړو. په هغه اتحاد کې دو تحصیل مطلب د سوات تحصیل دلته این پی له ورکړه، په هنګو کې د هنګو تحصیل علما ورکړه، داسې په مردان کې بیا پیپل پارټۍ له ورکړه ده، ډسټرکټ کې مسلم لیگ له ورکړه. نو دا د قوم چې کوم منتخب کړه خلکو اته سیټ شو او دا یو رالو 7 فریق اتحاد چې کوم جوړ شو، پای کې هغه ټیکټ ورکو اکرام ناظم صاحب له او هغه دغه یو په دغه باندې راغله. او زما په دې کې دا سوال هم جوړیږي چې کوم دا کرپشن شوی دی، کوم چې
تحصیل کې د کم نمونه غپلې شوي دي په باقاعده طور باندې ان پی ورکران هم زمارونه دي د نورو پارټیو والا ځکه دا د یو مثال دی په دې کې هره پارټۍ زه د پی ټی آی یم بل خو زموږ زه ټولو ته د ورور په حیثیت ګورم داسې مسلم لیګ والا دي هم زمارونه دي خو دوی هم په خپل د دې تحصیل ناظم او د ډسټرکټ ناظم تحقیقات وکړي ان پی والو هم دا مطالبه کوم چې یاره مهرباني وکړئ تاسو ټیک ته ډېر زیات زم د باچا خان او د هغو په دغه کې یم نو زما هم دا یو خواهش دی چې یاره ان پی والا ته زه دا ووایم چې باقاعده طور باندې تاسو دا ناظم صاحب د کېنوئ د ده په باره کې معلومات والئ چې دا ستاسو د پارټۍ د بدنامۍ سبب جوړ شوی دی تاسو باقاعده د ده سره احتساب وکړئ د ده سره وکړئ د ډسټرکټ ناظم سره وکړئ داسې نور دي ځکه دې کې ټولو پارټیانو بیا بدنامېږي او دا کور زموږ مشترکه دی کور مشترکه دی که یو سړی د ضمیر د چا ژوندی نو انشاءالله به ټیک ټاک د دونه تپوس کوي ځکه دا پارټۍ ورکر چې دی مین خو پارټي په ورکر چلیږي نو ورکر چېرته دا نه غواړي زما مشر غلي یا زما مشر باندې سوال اوچت شي چې یاره هغه بیا د هغې په خپله د هغې جواب ورکړي نو زما دا یو سوال د ټولو پارټیانو نه دی چې کوم ستاسو منتخب شوي مشرانو که ډسټرکټ ناظم و که هغه تحصیل ناظم و باقاعده د ون باندې د هغو احتساب وشي او د هغو نه یې تپوس وکړي ډېره مننه کتونکو تاسو د تحصیل اپوزیشن لیډر خبرې واورېدې کوم حقایق چې وو هغې تاسو ته راوړو په دې کې چې کومې ګپلې شوي وي هغې متعلق هم تاسو ته ووي کومه نوې منډۍ چې به جوړېږي د هغې متعلق هم خوشخبري درکړه یقین لرو چې تاسو ته به ښه سایډ هم اوس پته لګېدلی او خراب سایډ به ورته هم پته لګېدلي چا په دې کې کرپشن کړی د هغوی به هم تاسو ته په خپله باندې د دې ویډیو نه د دې انټرویو نه وروسته به تاسو ته په خپله واضح شي چې څوک د غریب سره ولاړ دی او څوک چا خپل مفاد کړي دي داسې انفارمیشن به انشاءالله موږ د صدر صاحب سره د بازار د صدر صاحب سره به کینو د هغه نه به انفارمیشن الو او نور چې په تحصیل کې کوم اپوزیشن کسان ناست یا په حکومتي بینچونو چې کوم کسان ناست دي هغوی سره به هم خبرې کوو او کوم ایشوز چې دي د چا د لاسه ایشوز خراب شوي دي جوړ شوي دي هغه به تاسو ته مخې ته راوړو اجازت راکړئ د الله په امان